واقع تذکره کړې وه. خبره مونږ د آزر نه را شروع کړې وه. آزر د ابراهیم علیه السلام پلار دی. ابراهیم علیه السلام یې زوی دی. د ابراهیم علیه السلام سره یو بل ورور هم و، ناهور یې نامه وه. دا دواړه ورونه دا د آزر بچي وو. ناهور دی هم په شام کې یا د شام نه بهر په یو نږدې ګرد و نوا علاقه کې پاتې کېده، او ابراهیم علیه السلام دا په شام کې دی به اوسېده. ابراهیم علیه السلام چې کله پوره د 100 کالو شو، او حضرت سارا بیبي دا د ابراهیم علیه السلام لومبنۍ بیبي چې دا د 85 کالو شوه. الله رب کریم په دغه وخت کې ابراهیم علیه السلام ته فرشتې راولېږلې. الله کریم په قرآن کریم کې د هغې تذکره کوي، فرمایي چې مونږ دا فرشتې ولېږلې په زیري سره، په بشارت سره. د ابراهیم علیه السلام تم د اسحاق علیه السلام زیری ورکولو. نو ابراهیم علیه السلام دنه د فرشتو سره ناستو، او بی بی سارا چې ونه په دروازه کې ولاړه وه او خبرې اورېدې. د فرشتو چې کله ابراهیم علیه السلام ته وویل چې مونږ تا ته راغلي یو زیری په اسحاق علیه السلام سره درکو، نو د فرشتو د خبرې سره چې کومه بی بی سارا په دې دروازه کې ولاړه وه، پټه ولاړه وه، خبرې اورېدې. دا د دې ښځو عام طور باندې د دې یو عادت دی چې کله یو انسان بهر دروازې ته راشي، نو دې ورته په دې دروازه کې پټ پټ ګوري، او یا د دروازې نه سره خواته ولاړې خبرې کوي، نو دې ورته غوږ کېږي په دغه دروازه کې او خبرې اوري. نو دغه شانتې بی بی سارا هم په دغه دوران کې د دروازې سره خواته ولاړه وه، او ابراهیم علیه السلام ته چې کوم زیری دا حضرت جبرائیل علیہ السلام مع 2 فرشتو دا راوړو. نو ابراهیم علیہ السلام په دغه وخت کې د پوره د 100 کالو، او یو روایت مطابق بی بی سارا د 15 کالو وا، او بل روایت مطابق د 15 کالو وا. بی بی سارا یا د 85 کالو دا، او یا د 95 کالو دا، د 95 سال ده. نو چې کله سارا دا خبره واورېده چې ابراهیم علیه السلام ته الله زیری د اسحاق علیه السلام راولېږه چې مونږ له به الله زوی راکوي، اولاد سره زیری راولېږه، نه دا بی بی سارا بې اختیاره وایي دا څنګه چل دی؟ مونږ خو بوډاګان یو، زم بوډی یم، او زما دا خاوند ابراهیم علیه السلام هم بوډا دی، زموږ به په حالت د بوډاوالي کې زوی کېږي. دا ډېره ناشنا خبره ده. الله رب کریم ته دغه خندا خوښه شوه. اسحاق دا د عبراني لفظ دی، د عبراني ژبې لفظ دی، او په عبراني کې دا خندیدونکي ته وایي یا خندا او مسکا ته وایي. الله ته دا خندا او مسکا خوښه شوه، نو فوراً یې جبرائیل علیه السلام ته وویل چې دې ته ووایه چې د دې د ستاسو دا کوم ماشوم وشي، د دې ماشوم نوم به اسحاق وي. نو اسحاق علیه السلام نامه یې ورله کېښوده. بیا ابراهیم علیه السلام خو ما تاسو ته په تېره جمعه کې دا تذکره کړې وه چې ابراهیم علیه السلام د 200 کالو په عمر کې وفات شوی و. نو دې وخت کې اسحاق علیه السلام دا د 100 کالو و، خو د اسحاق علیه السلام عمر دا د چې کله دې ځوان شدلی د واده کولو، نو اسحاق علیه السلام د واده تذکر قرآن کریم کې نشته، نه په احادیثو کې داسې تذکره شته. ها دې نه مخکې په تورات کې آسماني کتاب دی، نو په هغې کې چا ویلي دي چې د اسحاق علیه السلام واقعه د واده شته چې واده یې څنګه کړی دی. د ابراهیم د اسحاق علیه السلام د پلار ابراهیم علیه السلام یو ورور ناحور یې نامه و. ناحور د اسحاق علیه السلام ترو د تره زوی بتویل، د دې بتویل لور وه، یعنی د ابراهیم علیه السلام د وراره لور وه.
نه هغه د خپل زوی اسحاق علیه السلام له غوښته رفقه یا یو څوک وایي چې رفیقه نامه وه، څوک وایي چې ربیقه نامه وه، او څوک وایي چې رفقه نامه وه. نو یو قاصد یې ولېږه او دې قاصد ته وی چې لاړ بشي زما د رور کور ته ناحور ته، او د ناحور زوی دی بتویل، د بتویل لور د رفقه هغه به اسحاق علیه السلام له وغواړي. او یو خبر ورته بله دا وکړه، دې قاصد ته وی چې کله ته لاړ شي یو خبر ورته بله دا وکړه، دا قاصد د ابراهیم علیه السلام رشته کې دی، اوس څه رشته کې دی د دې دغه نه دی شوی، دا تعین نه دی شوی چې څه رشته ده، خو د ابراهیم علیه السلام دا خپل رشته دار په طور قاصد د خپل رور کره ولېږه چې څنګه د علاقې ته لړو، او دا خبرې ورته وکړه چې ته لاړ شي هغه ته به دا ووایي چې ابراهیم علیه السلام ما سره اسحاق علیه السلام ذکر ونه لېږه، دا چاله چې رشته غواړي چې ابراهیم علیه السلام دا خپل زوی د ځان نه جدا کول نه غواړي. اسحاق علیه السلام ډېر زیات خوښ دی، حالانکه هغه دور کې به داسې یو نظام و چې کله به یو انسان واده وکړو نو د به ړومبنۍ څو میاشتې کال وغیره څه موده به دا د جینۍ په کور کې تېروله. دا کم هلک چې به د کمې جینۍ سره واده وکړو نو د جینۍ په کور د سخر کره به دا څه موده تېروله. د دواړو جهانو د سردار پلار حضرت عبدالله چې د دواړو جهانو د سردار پلار مبارک دی، دی چې کله د بیبي آمنه نکاح لتلو، بیبي آمنه نکاح د پاره چې کم ځای ته تللی و د بیبي آمنه کره یې ډېر وخت تېر کړی و، بیا دا د ځان سره لا نه وه راوستی چې عبدالله صاحب راتلو د بیبي آمنه د دواړو جهانو په سردار باندې بیماره وه. دغه وخت کې د دواړو جهانو سردار په ګېډه باندې و د بیبي آمنه حمل یو. نو دا به عام طور په دغه دور کې چې کم چا به واده وکړو نو د جینۍ په کور کې به څو ورځې څو میاشتې څو وخته به دا پاتې کېده. نو ابراهیم علیه السلام د قاصد ته ووایي چې ته لاړ شي نو زما ورور ناحور ته ووایه، که ناحور نه یې بتویل ته ووایه زما وراره ته چې اسحاق علیه السلام یې ځکه رانوستو چې اسحاق علیه السلام هغه د ځان نه جدا کوي، لهذا ته زما د زوی له رشته د خپلې لور ورکه، د خپلې نوسۍ ورکه. ناحور نوسۍ وه او د بتویل لور وه. دی چې راغلی دی د علاقې ته څنګه رانږدې شوی دی نو دا سورلۍ لږ دمې دپاره کېنولې ده. نو چې کوم ځای کې دا سورلۍ کېنولې ده عام طور باندې به دا طریقې کار و چې چا په سورلۍ باندې سفر کولو نو په لاره کې چې به کوم ځای کې کویې راغی یا اوبه به راغلې هغه ځای کې به د مسافر د سفر کوونکي به دا خپله سورلۍ ودروله او دغه ځای کې به دغه اوبو نه په دې سورلۍ باندې لږې اوبه څکلې دمه به یې ورکوله. د هغې نه پس به خپل سفر جاري ساتلو. دم په دغه علاقې ته چې څنګه ورنږدې شه په دغه ځای کې یو کویې و، د اوبو د یو خشته کویې و، پاکې یخې او خوږې اوبه یې وې. نو دغه قاصد چې و چا د ده نوم رازیل لیکلی دی، چا یې مختلف بل قسم نامه لیکلی دی، خو دا قاصد چې و د دغه ځای کې دا سورلۍ ودروله. چې څنګه یې سورلۍ ودروله په دې دوران کې یو جینۍ ده چې منګې ډکوي، د اوبو یو لوښي ډکوي او د ځان سره یې وړي کور ته. نو دې قاصد ته نه تپوس وکړو، اول خو د ده حالت د مسافری و، په دم دوړم پرته و او ډېر زیات ستړی مو. نو دا جینۍ پې پویه شوله. نو دې جینۍ دا خپله باندې رفقه ده، د بتویل لور ده، د ناحور نوسۍ ده، د ابراهیم علیه السلام ورېره ده. خو دې قاصد ته لا پته نشته چې دا څوک ده. نو دې جینۍ چې کله په دې مسافر باندې په دې قاصد نظر پرېوتو نو اول یې په ده باندې اوبه وڅکولې، بیا یې ورله په دې سورلۍ باندې اوبه وڅکولې، بیا دې د خپل ځان دپاره لوښي ډکولو. نو دې قاصد وکتل چې دا جینۍ ده بل څوک نشته، نو دې نه ولې تپوس ونه کړم چې زه د چا په طلب کې راغلی یم، چا پسې راغلی یم، د هغه تپوس به ترې وکړم. نو دې جینۍ نه یې پوښتنه وکړله، ورته یې ویل زه دلته راغلی یم د ناحور کور ته، د بتویل چې بتویل د ناحور زوی دی د هغې کور معلومول غواړم، تا ته کور معلوم دی؟ دی ورته دا ونه ویل چې هغه زما پلار دی، ورته ویل ها ما ته معلوم دی، ما پسې راځه. په دغه دوران کې دغه قاصد رستو د جینۍ مخکې لاړله، ډېر
وخت مخکې روانه ده او دی ورپسې شاته روان دی چې دا کور ته ورسېده نو دا سړی دغه ځای کې دا قاصد ودرېده د رفقا رفیقا دا چې کور ته ننوته نو خپل رور ته اواز وکړو بالان د دې د رور نومو بالان ته وی چې بهر لړ شه څوک مېلمه راغلی دی او باجان سره ملاقات کول غواړي د اواز په دې دوران کې چې د مېلمو د قاصد واورېدو نو پوه شي چې دا د بتویل لور ده د بالان حور ده او د ناحور نوسې ده چا د پاره چې د ابراهیم علیه السلام را لېږلی مو د اسحاق علیه السلام رشته ورسره کول غواړي نو دې ولګېده دغه ځای کې ایثارو په دې دوران کې د جنې د بالان خپل رور ته اواز وکړو د بالان راووتلو بالان راووتو د مېلمه ته د مېلمه سره کېناستو په دې دوران کې ورته د قاصد خپله ټوله خبره وکړه ورته ویل چې زه دغه شانتي ابراهیم علیه السلام را لېږلی یم ستا خور ده د بتویل لور ده او د ناحور نوسۍ ده هغه د خپل زوی اسحاق علیه السلام د پاره غواړي چې واده وکړي ما تاسو ته دا خبره د ابراهیم علیه السلام د پلار نه رانیولې ده دا واقعه ما سلسلوار را شروع کړې ده چې د آزر پلار ابراهیم علیه آزر زوی ابراهیم علیه السلام دی د ابراهیم علیه السلام دو بیبیانې وي یو بیبي سارا وه بله بیبي هاجره وه د بیبي هاجرې نه وله الله اسماعیل علیه السلام ورکړو 3 کاله پس ورپسې الله اسحاق علیه السلام بیبي سارا له ورکړو د بیبي سارا د زوی اسحاق علیه السلام دا په 100 کال عمر کې الله ورکړی دی اوس د اسحاق علیه السلام واده کېږي دی نه پس د څو بچي دي د هغې تذکره را روانه ده اسحاق علیه السلام له دا جنې د بتویل لور د ناحور نوسۍ د بالان خور دا یې ورله ورکړله ده ورته ټوله خبره وکړه چې ابراهیم علیه السلام دغه شان را لېږلی یم خو صرف دا رشته نه ما ته ابراهیم علیه السلام دا یو درخواست کړی دی چې کویدن پرېږده دا خبره ورته وکړه چې ابراهیم علیه السلام اسحاق علیه السلام د ځان نه جدا کول نه غواړي که ستا خوښه وي نو ما سره د دې ماشومې رخصتي وکړه چې دا بوځم اسحاق علیه السلام له هغه ورته ویل چې زما تره ابراهیم علیه السلام غوښتي دي او هغه ویلي دي هغه د الله دوست دی د هغه په خبره کې خبره کول نه دي پکار بالان ورسره خپله خور دا وتړله د ځان سره بوزه ورلې ورکړله وایي دا ابراهیم علیه السلام ته حواله کا واده داسې پکار دی ابراهیم علیه السلام زوی له اسحاق علیه السلام له واده کوي ابراهیم علیه السلام څوک دی په مخ ته ځمکه باندې د ابراهیم علیه السلام نه دغه وخت کې غوره او بهترین انسان نشته دی په دې وخت کې الله رب کریم چې خپله فیصله وکړي د ابراهیم علیه السلام په لاسو باندې هغه کار سرته رسوي الله رب کریم د خپل کور اعلان کوي وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ الله اعلان کوي چې زما کور بیت الله به جوړیږي ابراهیم علیه السلام بیت الله دیوالونه راوچتوي التنا الله رب کریم اعلان کوي چې اسماعیل علیه السلام به زما په نوم ذبح کیږي هغه تپوس کوي ابراهیم علیه السلام د خپل زوی نه رایه اخلي ستا څه رایه ده هغه اسماعیل علیه السلام ورته آواز ورکوي یا ابت افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله لاړ شس هغه وکړه چې سره ته الله ویلي دي الله فیصله کوي ابراهیم علیه السلام هغه کار کوي په مقدس مکه د ابراهیم علیه السلام نه دی وخت کې اوچت بنده نشته د خپل زوی نکاح واده کوي په ډنګ ډونګ سره نه کوي ابراهیم علیه السلام د اسحاق علیه السلام واده کوي ورپسې د خپل کور نورې زنانه بهر نه دي لیږلې مونږ چې د ډولۍ د پاره د جنګ د پاره چې ډولۍ راوړو د خپل کور نورې زنانه بې پرده کو بیا هغې په ګاډي کې بهر راوتې وي او دوی زما د کور زنانا دا کلمه ویلی وی چې لا اله الا الله محمد رسول الله د دې پاسدارانی وی زما د عزت شملا هغه موقع باندې به حال پرې نګدي زما د عزت شمله هغه خورو کې میلاو کی په گاڑی کې بیا سر را بار کړي غړیږي پردي سړی ویني که پردي سړی نه ویني چې د چانه الله منع کړي د هغه ویني د ترور زوی دی ماما زوی دی تر زوی دی به هر حال ابراهیم علیه السلام د اسحاق علیه السلام واده کوي د اسحاق علیه السلام واده پس یو کس لېږلی دی او هغه ورله اخ کډولې د اسحاق علیه السلام کور ته راوړله زمانه تېرېده ابراهیم علیه السلام خو د 200 کالو په عمر کې وفات شوی و اسماعیل علیه السلام او اسحاق علیه السلام دواړو په یو ځای باندې د ابراهیم علیه السلام قبر
قبر کنستو ابراهیم علیہ السلام کفن دفن یې کړو بیا اسماعیل علیہ السلام واپس بیت الله ته راغلو اسحاق علیہ السلام دغه ځای کې په شام کې پاتې شوی دی اوس اسحاق علیہ السلام چې په شام کې دی د دې جنې سره واده وکړو و ابراهیم علیہ السلام دا ویلی و چې د کنعان نه ورله جنې نه کوم د کنعان د خلکو نه جنې نه کوم جنې چې ورله کوم په خپل خاندان کې به ورله کوم زه د خپل ورونو ته دغه درخواست کوم خیال کوئ د خپل خاندان جنکې سنبال کوي اول د خپل خاندان جنکې وکړئ بهر په لارو کې دا د سکول او د کالج او دا د لارو جنکې دا تاسو له فایدهمند نه دي ستا چې د خپل ترور لور ده او د تره لور ده ستا چې خپل د ماما لور ده ان شاء الله العزیز دا به دې ګټي دا به دې عزت ساتي دا به در باندې د عزت پردې راچي بهر حال ابراهیم علیه السلام د اسحاق علیه السلام د پاره واده وکړو دا جنې ورته راوسته تر ډېرې زمانې پورې د اسحاق علیه السلام بچی نه و اچانک ورله الله رب کریم د سکم سل کالو په عمر کې اسحاق علیه السلام له دوه زامن یو ځای ورکړل د یو زوی نوم عیسو دی د بل نوم زوی ابراهیم علیه السلام دی دا سلسله د آزر نه را روانه ده د ابراهیم علیه السلام په بچو کې بیا اکثر انبیا را روان دي دا زوی هم اسحاق علیه السلام د اسحاق علیه السلام په بچو کې یو زوی عیسو دی دا د ابراهیم علیه السلام په نسبت باندې اسحاق علیه السلام ته ډیر نږدې او یعقوب علیه السلام د عیسو رور د برغس شوی دی خو د یعقوب علیه السلام چونو دا د ابراهیم علیه د اسحاق علیه السلام د بیبي د رفیقه ډیر خوخو په بچو کې اکثر داسې ماشومان وي چې یو سره پلار مینه کوي نو بل سره مور ډیره مینه کوي چې یو سره مور ډیره مینه کوي نو بل سره پلار ډیره مینه کوي نو اسحاق علیه السلام به د عیسو سره ډیره مینه کوله او دا عیسو چې و دا ښکاریو ډېر مضبوطو د به چې بهر ګرځېده د فیصلې به هم ډېرې خشته وي د حکمت نه ډکې فیصلې به وي او یو زوی یعقوب علیه السلام و دا یعقوب علیه السلام د رفیقه ډېر خوښ و زمانه تیریدا ډیره زمانه تیر شولا اسحاق علیه السلام دا د یو سل شپېتو کالو په عمر کې دی یا د یو سل پنځه شپېتو کالو په عمر کې دی اسحاق علیه السلام په دغه دوران کې ډیر زیات خوشاله دی ګوري د خپل بچو ته یو بچی ته دعا کول غواړي په دې دوران کې رفیقه پوه شولا چې اوس عیسو راغی او اسحاق علیه السلام ته مخامخ شنو اسحاق علیه السلام دی وخت کې ډیر زیات خوشاله دی او عیسو ته به دعا وکړي نو عیسو به ډیر کامیاب شي زه غواړم دا چې یعقوب علیه السلام راشي او دا پلار اسحاق علیه السلام دته دعا وکړي نو دا ولګېده رفیقه او یعقوب علیه السلام پسې جواب وکړو وایي زر کور ته ځان راورسوه یعقوب علیه السلام فورا راغی دا ورته وایي دا رفیقه د یعقوب علیه السلام ته وایي لاړ شو یو ښکلې خوراک را تیار کا ښکار لځو که داسې څه انتظام کوي هغه راوړو پلار ته مخامخ کېده و پلار ته دې ووایي چې تا ته دعا وکړي پلار د پیغمبر دی او د پیغمبر زوی دی اسحاق پیغمبر دی او د ابراهیم علیه السلام زوی دی او دی وخت کې چېرته دعا وکړي زوی الله به دې کامیاب کړي بس یعقوب علیه السلام لاړو خوراک یې تیار کړو ای د نن سبا زمانې ځوانانو تاسو چې بهر په بازارونو کې خوراک کوئ دا به صرف تاسو کوئ که ځان سره م کور ته یوړل او مور او پلار ته مخامخ کېښودل قسم دی یو دعا به تاسو د فرش نه عرش ته ورسئ تاسو به د ځمکې د انسان نه فرشته صفت جوړ کړي تاسو لره به دا ټولې دنیا مشکلات حل کړي الله به درته د خپل رحمت دروازې کولاو کړي د دې مور او پلار په دعاګانو سره بهر چې په تاسو په هوټلو کې په بازارونو کې خوراک کوئ دا فایدهمند نه دی د خپل مور او پلار سره کښېنه هغه خوراک د ځان سره راوړه د مور پلار سره کښېنه د هغې نه پې دعا واخله یعقوب علیه السلام د ځان سره خوراک راوړو اسحاق علیه السلام مخې ته ناست دی د اسحاق علیه السلام مخې ته چې ناست دی دا خوراک ته ناست دی یعقوب علیه السلام اسحاق علیه السلام پلار ته وایي بابا جانې ما ته دعا وکړه دغه دوران کې ورته اسحاق علیه السلام دعا وکړله په دې دوران کې د دعا په آخري لمحاتو کې دغه عیسو د یعقوب علیه السلام رورم رادن نشو پوه شه چې نن ما سره د خپل رور څه کړي دي زما د دعا غ حق یعقوب علیه السلام اغسته دی
نور یې سونه ویل خو خپه شو ډېر زیات. نو دا رفیقه ولګي د پوه شي چې اسې نه مونږ ته مخکې د قابیل او د حابیل یو مثال او یو سبق پروت دی. خپل رونه دي خو چې کله په خپل منځ کې په بغض او عناد باندې راغلل قابیل ولګي د حابیل لره مړ که اسې نه چې دا عیسو رور دې د خپل رور یعقوب علیه السلام لره شهید کی. نو د خپل زوی ته د رفیقه دی د اسحاق علیه السلام دی بیبي د یعقوب علیه السلام دی مور یعقوب علیه السلام ته وی چې بچی ته ماماګانو کره لاړ شه. نو دې راولېږه بالان له دې څو ورځې د په بالان سره و. بیا چې اسحاق علیه پدیل یا 2 کاله دي یا 3 کاله دي د دې نه فوراً بعد د 115 کالو په عمر کې اسحاق علیه السلام وفات شو. دی پیدا شویم په شام کې د اسحاق علیه السلام وفات شویم په شام کې دی. چې اسحاق علیه السلام وفات شي یعقوب علیه السلام په منډه منډه راغی د ماما د کورونه او د خپل رور سره اول صلح وکړه او بیا د اسحاق علیه السلام هغه سپارښتنه کفن دفن یې په شریکه باندې کړی دی. اوس یعقوب علیه السلام د دې نه بعد الله یعقوب علیه السلام له اولاد ورکوي. یعقوب علیه السلام کوم ځای کې ودونه کړي دي دغه ان شاء الله العزیز آینده جمعه به وایو. خو د ابراهیم د یعقوب علیه السلام دا رور چې و عیسو دې د اسماعیل علیه السلام له راغی. چې کله اسحاق علیه السلام وفات شو پلار یې وفات شو نو دې ډېر زیات خپه و او یعقوب علیه السلام نه خپه و چې د خو ما سره داسې کړو چې د پلار نه دعا غسته زه اعتبار کړو په کار دا و چې پلار ته زمرا مخکې کړی وي. به هر حال دا د یعقوب علیه السلام په سیرت باندې د پیغمبرانو په نبوت باندې نکته نشي ګرځېدی. دغه وخت کې یعقوب علیه السلام راغی دعا ورته وکړله خو عیسو د خپل بیا د تره سره د اسماعیل علیه السلام خوا ته راغی او د اسماعیل علیه السلام یو لور سره نکام شوې ده او د دې نه علاوه عیسو د نورې نکاحونه هم کړي دي. به هر حال بیا یعقوب علیه السلام هم نکاح کړی ده. نکاح کې په یو وخت 2 خویندې را دننه کړي دي. اب ان شاء الله هندو جمعه وایو چې په یو وخت باندې 2 خویندو سره یو ځای نکاح کول جایز دي که ناجایز دي. به هر حال خو ابراهیم علیه السلام چې وفات کېده یې خپل بچو ته اسحاق علیه السلام ته اسماعیل علیه السلام ته د مونځ تلقین کړو چې مونځ کوئ د الله عبادت کوئ الله سره څوک شریک مه جوړوئ. اسحاق علیه السلام چې وفات کېده یې خپل بچو ته یعقوب علیه السلام ته عیسو دواړه کېنول ورته بچیا د الله عبادت کوئ الله ته راځئ مونځ په ټیم باندې کوئ. او دغه سلسله صرف د ابراهیم علیه السلام د اسحاق علیه السلام د اسماعیل علیه السلام نه وه دا د 1,40,000 څخه کم و بیش د انبیاو مشن و چې الله سره به خلق جوړول مونځ ته به خلق راوستل. د دوانو جهانو سردار امام الانبیاء صلی الله علیه وسلم که په سفر یې دی یې د مونځ خیال ساتلی دی که په حضر دی په خپل مقام دی یې د مونځ خیال ساتلی دی. په یو موقع کې د دوانو جهانو سردار سفر کوي په لار باندې روان دی د مازدیګر د مونځ وخت دی مختصر وخت مونځ ضایع کېدو واله دی. ډېر خطرناک باران راغی. باران په داسې دوران کې راغی چې د دوانو جهانو سردار د 2 غرونو په منځ کې سفر کوي هغه ټولې اوبه د غرونو هغه لارې ته راسمې شولې که په دې لاره کې د دوانو جهانو سردار کوزیږي مونځ ته دا اوبه یې خرابوي که نه یې ساریږي نو د مونځ وخت ځي. د دوانو جهانو سردار اعلان وکړلو په سورلۍ باندې مونځ وکئ. امام الانبیاء صلی الله علیه وسلم حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه دی حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنہ دی حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله عنه دی. دریوانه حضرات فرمایي چې د دوانو جهانو د سردار دا واقع مونږ په خپل باندې کتلې ده. امام الانبیاء صلی الله علیه وسلم خپل ملګرو د سفر ته اعلان وکړلو چې سبا په سورلۍ باندې مونږ کوي. په سورلۍ باندې د دوانو جهانو د سردار مونږ کړی دی. حضرت جابر رضی الله عنه فرمایي و یو ځل ور سره په سفر باندې د مازیګر د مونږ وخت دام د دوانو جهانو سردار راته فرمایل جابره الله راته دی وخت یو حکم متوجه کړی دی یو بوج را باندې اچولې دی. جابر دا بوج د خپل وګونه نه کوزو د دوانو جهانو سردار ته مې وکتل. جابر فرمایي ما ورته ویل قربان شم د الله
الله رسول کم بوج دے. امام الانبیاء صلی الله علیه وسلم راته فرمایل جابر دی وخت کې مونږ ته د مازیګر د منځ وخت متوجه دی مازیګر منځ کول غواړي. حضرت جابر رضی الله عنه فرمایي وای زر کوش شولم ما د دوانو جهانو د سردار سورلې مبارک مهار اونې ولو. امام الانبیاء صلی الله علیه وسلم را کوش شو د مازیګر منځم وکړو بیا په سفر باندې روان شو. امام الانبیاء صلی الله علیه وسلم په خپل تمامي زندګۍ کې یو منځ نه دی قضا کړی منځونه کړی دي او صحابه کرامو ته د منځونو د کولو حکم کړی دی. د دوانو جهانو سردار د منځ کولو حکم یې په ډېر ناشنا انداز کې کړی دی. فرمایي صلی الله علیه وسلم چې کله یو انسان د جمعې په ورځ باندې کور کې خشته ولامبي مزیدار کپڑے واچي ځان جمعې منځ ته جوړ کی د کور نه روزي د په هر قدم اوچتولو باندې الله رب کریم دته لس نیکه لس گناهونه معاف کوي. دغه قدم په اخودو باندې الله دته لس نیکه ور کوي. بیا چې د جمعات تر روان دي او د انتظار کوي د منځ د پاره دا ټول وخت د په منځ کې حسابيږي. بیا چې دی ډومبي صف ته راغی د دوانو جهانو سردار فرمایي د اوخ د علالولو د ذبح ثواب ورله الله ور کوي. د دوانو جهانو سردار دام ندی ویلې چې څنګه راشي جمعه ته فورن بکینی د منځ د اهتمام متعلق د دوانو جهانو سردار چې څنګه منځ تراوته عادت داو لری لری نه بخلک راتل د دوانو جهانو د سردار جمعه ته منځ د پاره د جمعې منځ له ډېر لری لری نه خلک راتل. یو صحابي په داسې انداز کې رو رسید چې د دوانو جهانو سردار د کور نه راوته داسې یو دروازه د حضرت عائشه رضی الله عنها کور ته کولاو کړی و باغې به د دوانو جهانو سردار را دننه کېده. د جمعې د پاره به یو اذان کېده دغه اذان به د خلکو آگاهي مو د خطبې د شروع ابتدایي کلمات بمو د خلکو ته به دا خبر ورکولو چې د دوانو جهانو سردار راووتو منبر ته خطو واله د زر زر راځي یو اذان به کېده. اوس د جمعې پر از دو اذان کېږي دا ولې کېږي دا د حضرت عثمان ذوالنورین رضی الله عنه دورو. بهر حال د عثمان ذوالنورین په دور کې خلک ډیر شو آبادی ډیر شو هر سړی به مدینه ته راتله مدینه کې به پاتې کېده ویل به زما د جانان کلی دی زه د دینه بهر وخت نشم تیرولی زه د خپل مسلمانانو رونو تم وایم کم چې زما مسلمانان پښتانه رونه دي زه چې مدینه منورې ته لرم هلته مې خپل مسلمانانو رونو ته دا ویلي وو چا راته روټۍ وکړله دن بوی تلو هوټل ته ما ورته ویل خیال کوئ د دوانو جهانو د سردار کلی دی الله رب کریم په دې کې هیڅ قسمه بې ادبي ګورې نه برداشت کوي. چا چرته تاسو نه الله شادوګانې جوړې نه کی. بیا مې ورته د امام ابو حنیفه رحم الله خبره وکړله. امام ابو حنیفه رحم الله یو دا زمونږ او ستاسو د مذهب امام تیر شوی دی یو لوی فقیه دی یو ډېر لوی عالم دی بزرګ دی راغلو مدینه منورې ته عمره وکړله مدینه منورې ته د دوانو جهانو سردار ته سلام لراغلی دی سلام کوي د دوانو جهانو سردار سلام وشول واپس لو چاو پیجندو ورته وی حضرت مونږ سره یو ورځ دوه پاتې شي امام صاحب ورته وی ستاسو دعوت نشم رد کولی پاتې بشم خو ماته ډېر زیات تکلیف دی دی ورته وی خیر دی چې مونږ به هم خیال ساتو. امام ابو حنیفه رحم الله د دې سره پاتې شو یو ورځ هم تېره شوه دویمه ورځ هم تېره شوه درېیمه ورځ هم تېره شوه دا وخت تېرېده خبره څوارلسمې ورځې ته ورسېده. په پنځلسمه ورځ چې د امام ابو حنیفه صاحب مدینه منوره کې څنګه سترګې وغړولې د سحر مونځ یې وکړلو خپل سامان یې تړلی دی روانېږي ملګري ورته وایي حضرت مونږ تاسو نه ډېره استفاده وکړله د دوانو جهانو د سردار دین مو درنه زده کړلو درخواست مو دا دی چې یو څو ورځې مونږ سره نور هم پاتې شئ. امام ابو حنیفه صاحب ورته وایي ها پاتې شوی به وم زما له په خپله باندې مزه راکوي چې زه کله وایم چې د دوانو جهانو سردار فرمایلی دي نو زه دا نه وایم چې د دوانو جهانو سردار فرمایلی دي دا مال ډیره مزه راکوي چې زه دا ورځې وشولې په مدینه منوره کې ما تش اودس نه دی مات کړی د دوانو جهانو د سردار په کلي کې تش اودس ماتې راته زړه ګوارا نه کوي مناسب نه ګڼي چې دلته اودس مات کم ځکه زم تش اودس ماتې تنګ کړی م د دې کلیو علاقې نه دومره خیال به ساتلو. یو صحابي را ننوتو د جمعې په ورځ باندې امام
الله علیه وسلم ولید چې څنګه کې ناسواتري د منځ درا درنه کېدو وکړل د منځ به دومره اهتمام او خیال به ساتلو. دا صحابي ورته وی نه جی د دوانو جهانو سردار ورته فرمایل قم فصلی پاس شابه کدا منځ د تحیت المسجد اوکا دا غینه پس بیا راشه خطبه تکینا. امام الانبیاء صلی الله علیه وسلم د منځ دومره خیال ساتل دي. اوس مونږ د ټیک ټاک د خلکو ډیر تباہ برباد کړو. دومره شرم او حیا نشته دی. یو کس منځ کوي په منځ کې ګډیږي دنیا ته څه میسج او څه پیغام ورکوي. د دوانو جهانو سردار چې دا تحفه د عرش معلا نه راوړې ده و اسمانه پورته د دوانو جهانو سردار دی تحفې پسې خطیو الله ورله تحفه ورکوله. بیا تعالی د یو منځ په سر باندې د لسو منځونو ثوابونه په تحفه کې د دوانو جهانو سردار دنیا ته راوړي دي. هغه ته په ګډا کې دا منځ کوي څه پیغام ورکوي؟ زما دین در نه پاتې نه دی، زما پیغمبر در نه پاتې نه دی، زما الله در نه پاتې نه دی، فرشتي در نه پاتې نه دي، زما پګړی در نه پاتې نه ده، زما مسجد او محراب پسې خندا کوي. اوس د الله دغه ملاقات پسې هم ته خندا کوي. منځ په ګډا کې کول د دې څه مقصد دی؟ دا خو د الله عذاب ته په خپله باندې دعوت ورکول دي. دا منځ متعلق چا معمولی خوله کولا وکړله. دا عباسیه دور دی، بنو عباس زمانه ده، د بنو عباس بادشاہی ده، خلافت د بنو عباس دی. یو وزیر د خلینه صرف دا خبره وباسله وی د منځ دا وخت دا د وخت زیاده منځ کول. په دې باندې بادشاہ امیر المؤمنین ته پته ولګېده. هغه ته لره راوغوښتو وی خبره مونږ ستانه وضاحت غواړو دا دې څه وجه ویلې دي؟ دې وخت کې ستاسو ضروري کار و یا اسې دې د مونځ دې وخت دا د وخت ضیا ویلې ده؟ ده ورته ویل ها دا مې اسې ویلې دي او په دې قایل یم چې دا د وخت ضیا ده. حکم یې وکړو وی د ټول دربار په مخ کې د ده نه سر قلم کوي. د پاکستان لا اله الا الله په نوم آزاد شوی ملک او بیا به پکې یو مسلمان په ګډا کې منځ کوي، هغه ته به دا سزا نه میلاویږي. ما ته خدا ښکارېږي چې دې کې ورسره د دین څه لاس دی. زه یو خبره کول غواړم، دا زما کور د مثال په طور زه په دې کې نه غواړم چې یو غلط کار دی وشي. زه په دې کې نه غواړم چې یو سړی د هغه ځای نه په پیزار کې محرابه پورې راشي، زما خواته دی راشي، یو کس جرت نشي کولی چې په پیزار کې دیزه پورې راشي. ٹھیک ده؟ داسې پاکستان اسلامیه دی، جهان دی، لا الہ الا الله ویون کې وزیران دی، کدی وغواړي دی په ټیک ټاک باندې شي کولی، ولی نه غواړي؟ ولی پابندی نه لګي؟ بیا په ټیک ټاک پابندی نه لګي، بیا په ټیک ټاک کې په هغه خلکو پابندی لګول پکار دي کم خلک چې زما غریبان ته لاس راچي، کم خلق چې مال را بیداری زما په دین حمله کول غواړي. زه په دې کې کس قسمه کمپرومایز ته تیار نه یم. د 1,40,000 څخه کم و بیش انبیاو کم میشن راوړو، نن هغه میشن پسې خندا کول. الله رب کریم دا دنیا د څه دپاره پیدا کړې ده چې دا انسان او دنیا و ما فیها د الله ته رجوع کوي. اخ رجوع متعلق خندا کول دا صرف زمون زلونه مجروحه کول نه دي، دا د الله عذاب لم دعوت ورکول دي. د دې خپلو ځوانانو رونو ته م وایم ته ټیک ټاک کوې، ټیک ټاک نه منع کېږي، زه که تا نه په قرآن باندې حلف واخلم ام نه منع کېږي. خدا درخواست ته ضرور کوم چې په ټیک ټاک باندې د خپل دین او د خپل اسلام دفاع کوه. شاید په دې دې الله وبخي. خپل الله ته خو به غاړه کلاو یوسې که نه؟ خدای زه دې میدان ته کوز شوی یم، ستا دشمنانو پسې کوز شوی یم. شاید په دې دې الله وبخي. الہ العالمین دې موږ د دې دور د دغې فتنو نه محفوظ کي. کریم پروردګار زموږ ځوانان د دغې دجالانو د دجل نه
الله د دغه کافرانو د دغه قادیانانو د دغه کفر نه الله د دې د دغه مکر او فریب نه محفوظ کې الہ العالمین مونږ اسی به سو بخي کریم پروردگار مونږ اسی به جنت تبوزه الله مونږ اسی به جهنم نه بچ کې الہ العالمین د محبوب پیغمبر د سنت د ژوندۍ کولو توفیق راکړي الله داسې کارونه په لاس خو جاری کې چې ته په راضي کېږي رب د هغه کارونو نه محفوظ کې چې ته په خپه کېږي رب زمونږ زړونه زمونږ جبې زمونږ مازغه الله د خپل دین د پاره استعمال کې رب کریم نه مونږ چا پسې کوي مرا پسې څوک کوي الله مونږ خپل منځ کې شیر او شکر کې الله مونږ خپل منځ کې رحما او بینهم والا جوړ کې رب کریم مونږ په خپل دین باندې د کافرانو د پاره اشداء والا الکفار والا جوړ کې الله تعالی غواړو ربا په اخر وخت کې د عظیم کلمم په زړه جبه مزغو جاری او ساری کې چې لا اله الا الله